لوستل ډېر فضایل دي کنه قران کریم لوستل ډېر فضایل دي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت نقل کړي هغه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایلی دي من استمع الى آیه من کتاب الله چا چې ووري د یو آیت د کتاب الله نه قران مجید یو آیت چا ووري اوریدل یو سمای وکړه كتبت له حسنه مضاعفه وبلغ شي لپاره نیکی دو چندا ډبل نیکی ډبل اجر دا بد لپاره لیکل کیږي څوک چې قران کریم اوري تاسو ته اوریدل دي قران کریم تاسو ته ذاته MP3 باندې قران کریم لګولې دي وګه متېخې دي یا یو قاری سے مولوی سے چې کله تلاوت کوي تاسو ته وګیخې دي نو کو دا کار نه نه کړی نو تاسو دا سنت پاتې دي دا بخاری شریف حدیث مبارک یو پیرا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک کا رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمای چې ابن مسعود ما ته تلاوت وکا دا مبارک وته فرمای چې قران کریم خو پتا سو نازل شوی دی ازو تاسو ته تلاوت کوم یعنی زه تاسو ته تلاوت کوم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایي چې زما غزره غواړي د بخاری په دغه حدیث کې چې ته تلاوت وکړي زه وورم زما زړه غواړي چې زه وورم دا قران کریم اوریدل مې زړه غواړي وګوره قران کریم اوریدل دا سنت دی رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو قاری خپل اوازي نو کله کله هغه ته وایي بیٹک ته درشي کوټ ته درشي اجرې ته درشي چرته پوجره کې گیر کې جمعه ته تاسو راغلی نو مولوی صاحب دی आवाज کولې دي یا د قاری صاحب आवाज کولې دي ایک اور کې ستارو اراده استا لور دا استان وسید استان وسیدي کور کې رور دې کشر داغه आवाज کولې دي قاری دي کل لولي قران کریم خستا आवाज ته ورته وایا به ما ته تلاوت ماشوم دی ماشومه دا یو 500 روپۍ انعام مولا ورکا په دې سره بعد هغه حوصله افزایي وشي اب نورم قران کریم سره مینه پیدا کیو تلاوت وکړي نو هغه باندې تلاوت کوا دا سنت طریقه لا چا دا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ګور هغه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی مبارک فرمایي چې زما زړه غواړي چې زه واورم اوریدل مې زړه غواړي د قران کریم نو د محبوب علیه الصلاۃ والسلام زړه مبارک هغه قران کریم اوریدل غواړي وګونه مبارک قران کریم اوریدل غواړي آیا زمو استاد له وګونه قران کریم اوریدل غواړي کنه صرف غانې اوریدل غواړي که صرف ساز سر اوریدل غواړي سازونه کنه نور د پردو تور سرو اوازونه اوریدل غواړي سوچو کې کنه غریوان کې وګورو زمو تاسو نو بیا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه سورہ نساء شروع کړه د سره او روایتو کې راځي دا روایت الفاظ مختلف دي ورز دا تقریبا 30 آیتونه ولوستل او دغه ټیم کې یو روایت کې دي چې صحابي داسي په دې سنگل باندې وخو چې بس کا هغه زموږ په شان تلاوتونه نه کول کنه خو عربو مورنه جبه او بس هغه ډېر خولي اوازونه وسمو ګور عرب خولي تلاوت په ټول دنیا کې عرب کوي نو او بل روایت کې چې ماسترګي واړولې دا صحابي مبارک فرمایي سترګي مو واړولې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک باندې مې نظر لګي محبوب علیه الصلاۃ والسلام ګیره مبارکه دا ټول د اوخ باندې لاندې شوی دی سلوي خو ته دومره جړلې ورته ویما وی چې ابن مسعود ویا چې وختي دی بس کړي وختي دی داسترګي غړولې وي چې نه دوه جړه رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک نو کړي په خپه کېدل د ځان نو ته ډیر ګران وکړ د بچو نو ته ډیر ګران د مور پلار نه د مال دولت باغونو نه هر څه نو ورته ډیر ګران هغه چرته جړه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک د مبارک برداشت کول صحابه نه برداشت کول د رسول الله مبارک جړه هغه مدار مانو چې هر وخت هغه مت مسکی هر وخت متخان دی مسکی خوشاله محبوب نه معشوق نه ګران ورته نو تاسو ته چې څو ګرانی تاسو دا وړي چې دی وځاړي چې دا ولې دی نو لہذا غرض به دې حدیث مبارک بیانولو کې دا دی چې کله کله تاسو قران کریم اورئ تلاوت اوریدل تلاوت کول دواړه دا سنت دي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او داغه د ټولو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین
بعض خلکو دا قرآن شریف لکه وایي زه به اورم څه دی اورم لکه شیطان ورته وایي مړه اورېدو کې به دومره ثواب نه وي دا حدیث مې د ځکه وایي محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک قرآن کریم واوري یو آیت نو کتبت له حسنة مضاعفة او به لیکلی شي د ده لپاره دا نیکي دوچنده په اورېدو ډبل اجر دی چېرته ذهن کې د شیطان دا وسوسه وانه چې د آخرې زمانې مسلمانه چېرې په اورېدو به نیکي کمه میلاویږي او یا به چې کم دی نیکي نه میلاوي ځکه مې درته دا حدیث مبارک بیان کړ چې ډبل نیکي به تا ته میلاویږي په څه باندې په اورېدو د قرآن کریم ګوره نو چې تلاوت کې د هغې به نور ډېر ثوابونه اجرونه او ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک مخکې جمله فرمایي په دې حدیث مبارک چې څوک تلاوت کوي د قرآن کریم نو د لپاره به دا تلاوت د قیامت په ورځ نور په دې نور او رڼا کې به تاسو د قیامت په ورځ قیامت سختې تیارې دي د ظالمانو دپاره د فاسقانو فاجرانو بدعملو کافرو دپاره تیارې دي لکه یو حدیث الظلم ظلمات یوم القیامه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا ظلم چې څوک کوي ظلم دا تیارې دي د قیامت در ورځ ظالم سړي دپاره قیامت په ورځ رڼا نشته ګورې دی به په تیارو کې تیندکونه وایي عذابونه به ورته میلاوي او د جهنم په لمبو کې رڼا نشته رڼا نعمت دی په جهنم کې نعمت نشته جهنم کې نعمتونه نشته د جهنم لمبې ته کې توري دي رڼا مڼا پکې نشته الله پاک هم ته وساته د قیامت د تیارونه او د جهنم د تیارونه په سبب بچ کیږو قیامت تیارې به په څه ختمېږي د قرآن کریم په تلاوت باندې د دې حدیث مبارک نه پته ولګي اگر چې دا حدیث ضعیف دی خو مونږ خو په فضایلو کې بیانو په فضایلو کې ضعیف حدیث مبارک هغه قابل عمل به پکې دغه شان یو پیرا حذیفه رضی الله تعالی مبارک د دې غلام حضرت سالم رضی الله تعالی د مبارک تلاوت کو ډېر ښکلی आवाज او زبردست قاری او غلام خو هغه بیا آزاد کړو آزاد کړه غلام نو د تلاوت کو لګیاو تلاوت شروع کړو نو په دې کې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مبارک تشریف راوړو د تلاوت کو د سالم رضی الله تعالی محبوب علیه الصلاۃ والسلام چې کله راغی او تشریف راوړو نو ډیر سات دته ولاړو ډیر سات ولاړو څوک ته ولاړو رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې د الله کلام تلاوت کی د رب الجلال کلام تلاوت کی نن مونږ په موبایل چې غانا شروعي نو مونږ تلاوت هغه نه بندو بلکې تلاوت سکیپ کو په دې موبایل کې او دسره واړو غانا او یا نور سره به توبره واړو خپل لک سوچ کوي چې تلاوت لدا سي ترنګوړې ورکی کنه نو خپل ایمان ته لک سوچ کوي چې تا کې دغه وخت کې څومره ایمان چې الله کلام راځي تا ته په ټیک ټاک باندې نن سبا دا مسله څوک چې غټ موبایل استعمالي هغه ته ډیر راځي او دې زما په خبره پوي چې دا سیم دا کانو جوانان چې کله تا ټیک ټاک ولو کړی هغه کې هلګ لګ ویډیو دا نو چې دا کوته دا چې واړی یو شي کم شي نه خو هغه اړي کنه پدې کې قرآن شریف تلاوت خپل आवाज سره راغی چا په هغه مور شیر کړي او تاغه بس ګوته ورکړه په بر دی واړو اولاد یې پسې بیا ډمان را وړې دلو فحاشی را وړې دا غانا او هغه ته خپل ګوته کنټرول بیا ګوته نه اړې وخت دی وته کې تلاوت ته واړ استاد هغه وخت د ایمان کمه درجه ده پر تاسو په خپل وای چې آیشتم درکې کنا او چې شتانو کمه درجه ده تا خدای الله کلام واړو خو دې اګنور کو مونږ اګنور وایو ا دې خو سکیپ کو ختم دی کو مخې نه دی لري کو دا وګ نه دی کټ کچ نه اورم دا کلام غان اورم دم توبه اورم یا ایتونو بسره باقاعده لیکلی شوی په سکرین باندې نو چې لیکلی شوی دغه خدا چې حکم دی لکه مخې ته د قرآن شریف پاڼه پرته سکرین دی کنه آیتونه پیراله اوس دغه آیتونه په سکرین دي او ته دغه آیتونه باندې ګوته راکاږي او دا واړې لري کې مخې نه روان کې د مخې نه روک کې روان او روک ټکي استعمالېږي د لپاره په پښتو کې نو څوک چې قرآن شریف رواني څوک چې د قرآن شریف آیتونه روکي د مخې نه لري کوي نو د دې سړي د ایمان باره کې وسوای او غان بیا ودرې ځان ته خپل مخ راشي د یوې جینې هغه ټول ځان لغړ کړي هغه ودرې
سری شونډې او سپین مخونه ودرئ ښه مزه ترې والي خو د آیتونو د الله د کلام نه مزه نه الي د دې مسلمان باره کې تاسو سوچ وکړئ چې د دې ایمان کمې درجې کې څومره ناقص او بدبودار ایمان دی د دې انسان کمزور چې دله د ایمان اجازت څنګه د دې خبرې وکړي ویلېږي سړی چې زره ایمان هم چا کې دغه وخت کې زیم هغه به دا ګوته سټاپ شي چې یاره د الله چې اوس دا تلاوت ختم شي هله به یې زاړو لکه ګانې خورم د اخره پورې که نه یو د خندا مزاحیه ویډیو دا ګورم د اخره پورې چې اوس بس کېږي اوس بس وي اوس بس وي نو پرېږده د قرآن شریف هم تلاوت یو منډ نیم به وي دوه به وي خو پوره یې که که نو لہذا الله تبارک وتعالی د قرآن کریم د روکولو د روانولو نه ګوتې وساته لرې یې که د مخې الله په کوم د بیمارۍ د مرګ نه سره زما وساتي دغه شان عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ مبارک د ابو داود او ترمذی شریف نسائی حاکم دا حدیث مبارک دی په شرایطو امام حاکم فرمایي چې علی شرط البخاری دی یعنی دا حدیث مبارک د بخاری شریف د حدیث په شرایطو برابر دا صحابی مبارک فرمایي عقبه بن عامر چې قال رسول الله صلی الله علیه و وسلم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي الجاهر بالقرآن جهر کول په قرآن کریم جهر وی په تیز आवाज قرآن کریم لوستل خکاره قرآن کریم لوستل داسې وایو کل جاهری بالصدقه د مثال خکاره صدقه کوون کی پشان دا پشان دا خکاره صدقه کوون کی دی څوک چې خکاره تلاوت کوي خوا کې مرګري نور خلک اوري دغه مثال داسې یو کس خکاره صدقه کوي نو خکاره صدقه هم په شریعت کې شته صحابه کرامو کړي عثمان غنی سے پاسه اعلان یو کو زماره طرفه سل اسنا زماره طرفه دمرا سامان جهاد د پاره صدقه مجاهدین د پاره خکاره خکاره اعلانونه کړي صحابه کرام خکاره صدقه کړي ابو بکر صدیق سے ټول مال راوړو خکاره رسول الله مبارک مسجد نبوی شریف کې قدمونو کې وګرځاو عمر فاروق رضی الله عنه نیم مال راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مجاهدینو د غزوه تبوک د جیش عسرا د مجاهدینو د پاره راوړو خکاره صدقه خو ډیری دي کنه مثال په حدیث مبارکو کې نو دغه مثال داسې لکه چې خکاره صدقه کوي زو چې خکاره تلاوت کوي نور خلک یوري والمسر بالقران او څوک چې پټ قران کریم لولي دی باندې سر یعنی اخفاء کوي په قلار قران کریم لولي چې صرف دی اوري نو دغه مثال داسې محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کل مسر بالصدقه پشان د پټ صدقه کوونکی لکه چې دې پټ لګیا دی مسلمان لکه محبوب علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک کې فرمایي چې داسې صدقه پټه صدقه داسې صدقه کوي چیرې د خلاص باندې تور کوي چې ګس لاس تم خبر نشي چې زما د خلاص څور کړل الله په نو پټه صدقه بعضی وخت پټه صدقه افضل بعضی وخت ښکارا صدقه افضل د حالات مطابق تعلق سادي دوانه په شریعت کې جایز دي او ثوابونه دي اوس صدقه تاسو نه ورکوي یا موسته کیږي یا شومانه او تاسو قران کریم تلاوت کوي نو چې قران کریم تلاوت کې په دې خو پیسې نه لګي کنه خرچه پکې کیږي خرچه پې نه کیږي بے پیسو کار صرف ساده جبي او د بدن طاقت به استعماله کیلوریز به استعماله توانایي به استعماله اوس چې په ښکارا تلاوت کې نو ستا مثال داسې لګا چې ته لګي ښکارا صدقه کې څنګه چې یو سخیتا صدقه کوون کی ښکارا ته کم اجر او ثواب الله پاک ورکړي تا ته په ښکارا تلاوت په تیز تلاوت دغه شان اجر ملاوي اټس ټینشن نه نو ګورې چې څوک په تیز تلاوت کې دا به نه منې کوي چې څه بیماری ده ته نه تاسو څه عذر نه آرام کوي ډیر وخت آرام نه کړي خوب دې خرابېږي څه عذر دی عذر تاسو پیژنې نو بیا ویل شي هغه مسلمان دا چرور الله غرو تلاوت خو کو څه عذر نه نو پرې د تیز لګي تلاوت کوي چې داغه د आवाज کم ځای پوری خوريږي دومره برکتونه انوار او تجلیات او سکینه نازلېږي د رب جلال نو ما په قلاره کوا څوک چې پته د تلاوت کوي پرې د چې کوي دلته الله داسې اجر ورکړي لکه ښکارا صدقه کوونکی لکه کم اجر ورکړي او تاسو کې څوک پټ پټ تلاوت کوي په قلاره نو تاسو ثواب به تاسو ته الله پاک په دغه تلاوت درکړي لکه یو انسان چې لګیا دی په پټه صدقه کوي نو الله تبارک وتعالى دې زموږ استادو د قران مقدسه د دې سره چې کوم دي محبتونه د دې تلاوت او دا قران کریم
رمضان المبارک دواړه به شفاعت کوي. په دې باندې حدیث د مسند احمد شریف حدیث مبارک عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمایلی دي الصيام والقرآن يشفعان للعبد. روزه او قرآن کریم دا به شفاعت کوي دا دواړه د بنده لپاره. سبوي د الله په عدالت کې بسوي. دا منظرونه خو موږ لیدلي نه دي سترګو باندې چې رب الجلال عدالت لګېدلی او رب الجلال په خپل قاضي هغه فیصله کوونکی هغه حاکمی او دا شان دا مدعیان ورته پیش کیږي. په دې کې به روزه او دا قرآن کریم په خپل حالت کې راشي. دغه عدالت د الله جل جلاله ده. تاسو ته پته ده قرآن کریم مسوي الله پاک ته خبرې وکړي. الله پاک سره خبرې کوي، خپل کلام او سره کلام کوي. دی به وی دا اول به روزه وی یقول الصيام روزه به وی رب ای زما ربا انی منعته الطعام والشراب فی النهار. بشک دا بنده ما من کړو د خوراک نه د اسخاک نه پرواز کې فشفعنی فیه نو زما شفاعت قبول کړه د په حق د دې بنده واره کې چې زما خیال ساتلی روزه به وی د الله په در د حق کې زما شفاعت قبول کړه. او بیا ويقول القرآن قرآن کریم براش قرآن کریم به وی دا مګوره چې دا په غتو کې دن کاغذونه دي او پانی دی او پیجونه دي نه دې ته په دې نظرونه ګوري. دا قرآن کریم براشي رب ای زما ربا منعته النوم بالليل دا بنده ما منع کړو د خوب نه پشپکی شپې به ماته ناسو تلاوت به کو خلک بدړل بسترولا ګرمو بسترو مزي به غستې خوندونه به غستل چا به د موبایلو د غانو بجانو او د ډرامو او د مزاحیه خاکو خوندونه غستل او دا بنده براغي او بستر به پرې خدا خوب به پرې خود او زه به کولاو کړم په داس یو زما تلاوت به کو نو ما دې د خوب نه منع کړي. څوک به وي قرآن کریم به د الله په در وي دا ما د خوب نه د شپې منع کړي فشفعنی فیه نو زما شفاعت د په حق کې قبول کا. نو فیشفعانی رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمای د دوانو شفاعت به قبول کړي. الله پاک هم د روزي او د قرآن کریم شفاعتونه نصیب کړه. څنګه به نصیب کیږي کله چې دلته قرآن شریف خوشاله کی او روزه خوشاله کی په صحیح طریقه دا روزه مونږی او تلاوت هم د قرآن کریم کې. دا وړه خبره ده چې تاسو شفاعت قرآن شریف او زما استاد شفاعت کوون کې روزه او قرآن کریم جوړ شي هغه سخت عدالت کې. اسانه خبره ده مونږ کوو نه مونږ قرآن کریم تلاوت نه کوو دا مسله ده. مونږ سره مینه کوو دا ډېر مینه نه کتاب دی او دا ډېر وفادار کتاب دی. ډېر غیرت دی پدې کې. څوک چې د تلاوت کوي په دنیا کې او د خدمت یې وکړو د هغه بنده نه لري قرآن شریف وفادار دی غیرتی دی. دا کلام د الله څنګه چې رب ذوالجلال غیرتی دی هغه بنده نه لري چې کوم خپل دوست وګرځي. ولې تاسو دا حدیث مبارک نه دی اورېدلی چې من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب بخاری شریف. الله پاک فرمایي چې زما د دوست سره دشمنی دعوت وکړو نو دې زما جنگ ته ځان تیار دته زما اعلان جنگ دی. لکه دا الله دوست چې څوک چیړي دا الله جل جلاله ولی او دوست دشمنی وسره کوي نو یاد ساتي دي دغه دشمنان د الله د دوستانو چې دی الله سره جنگ کوي نو وکي د الله تعالی سره جنگ. د الله تعالی غیرت مثال لپاره مې دا د بخاری حدیث ته ایسو چې الله پاک دومره غیرت کوي په خپل دوستانو. خو ته خو دوست شکه نه ته خو نږدې شته خپل رب ته که نه. حدیث دغه حدیث کې د اخره کې چې رب ذوالجلال ته الله تبارک وتعالی ته وی څوک یو لیش نږدې شي بنده نو رب ذوالجلال دومره غیرتی دی چې الله پاک دې بنده ته دوه لیش نږدې شي ډبل. کله چې دا بنده وي رب ذوالجلال ته پیاده روان شي نو الله جل جلاله کما یلیق بشانه څنګه چې دا شان دی الله په منډه د طرف ته را منډه کې دی بنده چې پیاده ور روان شي. ستا سپیډ د پیاده سره سپیډ او د منډې والا سپیډ تیزی که د پیاده نو د الله رحمتونه او برکتونه او د دوستۍ دست قدرت هغه د ته په منډه باندې بیا راځي. پریدي دی نه بنده خو لږه دوستي خو کړه
د کونډې زوی وي څه خو بویه کړه لږ خو ورنږدې شه دی خپل رب ته او رب ذوالجلال ته په دې قرآن شریف نږدې کېږي مسلمانان ځکه دا د الله کلام یاد وساتئ قرآن کریم الله پاک دې ته داسې فضیلت ورکړي چې ما ته په قرآن کریم ته په دې ټولو کتابونو او کلامونو باندې داسې فضیلت حاصل دی الله پاک فرمایي څنګه چې ما ته په ټول مخلوق فضیلت حاصل تاسو کوی چې زه د خپل رب سره د راز او نیاز او د مینې محبت کلام او خبرې وکړم نو کله کله د شپې را پاسه کله تهجد را پاسه کله سهار مونځ پسې کښېنه په جومات کې کله د ماښام مونځ چې دا خلک ټول روټۍ له روان شي لکه سرونه پې درانې که نه بلډ پریشر د ټولو لو شوي لکه 3 ورځې نارې تېره کړي یو که نه موږ 3 ورځې پس روټۍ خورو که نه 4 ورځ ناره تېره کړي 24 ګنټې چا 12 ګنټې ناره تېره کړي داسې درکې شته چې 12 ګنټې ناره تېرې 2 ګنټې ناره موږ نه تېرو ګنټه په ګنټه خوراک کوو لرې م غټ شو خېټې م درنې شوې ګرځولې ځان سره نه شو دې دپاره ټایم شته ماښام خلک روان شو منظر درته صرف ذهن کې اچو مونځ وکړو چاوم نه کو او ټول روان دي او هر سړي وایي شابه راوړه هله شی راوړه خانه کې راواچوه مجمه کې راواچوه هله کاسه ډکه کا شوروا پکې ډېره کا ماته پکې وکړه ښه شي په دې چکر دي خلک او د الله یو بنده د الله تعالی په کور کې کېناست د ماښام مونځ نه پس چې خیر دا روټۍ به نن نه خورو او یا به داسې چلو کړو چې ماسخوتن مونځ نه پس بیا وخورو خو نن به زه د ماښام نه د ماسخوتن مونځه پورې په دې جومات کې د الله کلام تلاوت لکه فضایل ډېر مولوي صاحب بیان کړي وو که نه او کېناست د ماښام نه پس تر دې چې مؤذن راغی د ماسخوتن اذان یې وکړو ماسخوتن جمع پورې د تلاوت وکړو اوس الله پاک ته به دا سړی څومره نږدې شوي دا بنده په دغه وخت د خپل خواهشات نفساني خواهشاتو باندې قدم کېښود هغې د خپو د لاندې کړل او د الله تعالی کلام یې ټایم ورکړ یو بزرګ نه چا تپوس وکړو چې دا جنت ته تلل اسان دي جنت خو یې ډېر لرې دی که نه د 7 اسمانونو نه بره دی نو دې ته تلل اسان کار دی که ګران کار دی بزرګ ورته وخاندل وی جنت ته تلل ډیر زیات آسان دی او دا دومره نږدې دی وی جنت یو قدم فاصله ته جنت بزرګ ورته څه وایي یو قدم فاصله ده جنت ته قدم بویه کنه رحمان بابا رحمت الله علیه څه لیکلي چې په یو قدم تر عرش پورې رسي ما لیدلې د رفتار د درویشان دا دروغ وایي رحمان بابا رحمت الله علیه دروغجن څوک دا ویلی چې دروغجن او ټول آیتونو د حدیثونو ترجمه کړي په خپل شعرونو کې ملنګو سونو جریب ازمکه پرېخې وا سونو جریب خانی پرېخې وو خانانو د خپل علاقې روړ ته هر څه پرېښو دل خانی نه وابي او ملنګي کوله سونو جریب ازمکه چې د خپل رب په ملنګي کې او په مینه کې پرې دي نو زبستا لاسونه خپل کم چې واقعي ته ملنګي ته د الله ولي تاسو څه پرېښي د الله تعالی په مینه کې روټۍ چې ته پرېښي د الله تعالی په مینه کې یو ټایم روټۍ نو څنګه د الله دوستي غواړئ مړه څنګه د الله پاک مینه غواړئ محبت غواړئ په دې ټپو مپو کې دا مجازي عاشقان نه وي چې مینه کې دردېدل دي او مینه کې خوږېدل دي او مینه کې کړېدل دي او نه دي پکې وینا دا خو تاسو داسې وایي تاسو د مینې نه دي کړي ټول بزرګان یې الله پاک هم د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د اهل بیت او د صحابه مینې نصیب کا دغه مینه چې دی ونه کړلو بې ایمانه به د دنیا نه ځي مینه خو به کې د مینې چل زده کا د رحمان بابا رحمت الله علیه نو هغه چې دا شعر لیکه سونو جریب ازمکې پرېښې وه بعضې علما وایي چې دا دی خپل رفتار بیانوي د دومره د کرامت الله پاک دله دومره کرامات ورکړي وو د الله اولیو کرامات حق دي حق سچ دي عقل کرامت وای دي د خارق عادت کار د عادت خلاف کار چې عقل پکې کار نه کوي او د الله د ولینا سرزد شي د نبی او رسول نه دې ته کرامت وای همدغه کار چې کله د الله د نبی او د رسول نه سرزد شي هغه وکي دې ته بیا معجزه وای او کرامت قرآن شریف کې دي په دې ټاپک به ان شاء الله یو جمعه به تاسو ته په دې باز وکم اشاره صرف در کوم قرآن کریم کې سليمان علیه السلام اعلان وکړ چې د ملکه بلقیس تخت وسوک وروړي یمن کې ملکه اور روانه و د ملاقات لا او شپېته غزا پلن اتیا غزا وګد
او سلویخ گزه دنگ په وو دروازو تالو بند دننه دا تخت پروتو او یو ملنګ پاسید چې هغه سره کتاب علم سلیمان علیه السلام امتی دی د الله یو ولی دی قرآن شریف کې دا ټوله واقعه شته دغه ځای د الله د دوستانو کرامات ثابت دي هغه سوي هغه دوی چې زه به دا تخت راوړم وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيكا بعض خلک وایي معجزه او کرامت په اختیار کې نه د نبی او د ولی ګډې وډې وایي غلط دي چې په اختیار کې نه نو به ول الله ورکوي انا آتيكا دا الله ولی سوي د سليمان عليه السلام امتي نو میسو چاته نو یاد دی جزاک الله بابا دې الله تعالی اور سټډي شته مطالعه شته د تفسیر کا د نوم سو آصف بن برخیا آصف نامه و آصف وی انا آتیکا زبرات روړم دا تخ زبر روړم دا نوې چې الله به وروړي دا نوې سليمان عليه السلام ته چې ته خدای الله نبی او رسول زمو ته الله تاسو سوالو کنا ډایرک وغواړه دا الله نه نن چې پیدا شي ډایرک او ډایرک دا ډایرک بچیا پیغمبر ډایرک غواړي په خپل خاص موخه کې او کله چې د الله د دوستانو شان بیانوي پیغمبران د خپل صحابه شان بیانې دي ټولي دنیا د قیامت پورې انسانانو پیریانو ته دلته مقابله د پیریانو د انسانانو روانه وا په دربار د سليمان عليه السلام کې خو پیری بیره او انسانو ګټله پیری دې زبېدل دونه وخت کې راولم چې کله دا مجلس برخاست کیږي او دربار ختميږي هغه کې قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل هغه آیت کریمه کې الله پاک دا هغه پیری کلام ذکر کړي چې څونه وخت کې دا مجلس برخاست کیږي دا مجلس ختميږي دربار زبې راولم او دې دا الله بندا آصف رضی الله تعالی عنہ مبارک امتی د سليمان عليه السلام دا خاکی وجود والا دا د خټي خوري جوړ انسان خدا الله دوست دی د کرامت ول الله ور کړی هغه وی انا آتیک به قبل ان يرتد اليك طرفك دا د قران شریف آیت دی کله دې چې انکار وکړو کافر شو زبې وی لولم سترګې لرب ورک سليمان عليه السلام چې سترګې لرب ورکه بس ما حاضر کړی بس سبحان الله نه پويږي په کرامت دلته عقل کار کوي پس کې به وروړي ریل ګاډي نشتا جاز نشتا بحري جازونه نشتا څنګه دي څنګه د مجلس جوړ دی او د سترګو پرب کې راو او دا قران شریف آیت دی نو دا الله د دوستانو کرامات داس نو رحمان بابا وی دا خپل کرامت دی څه کرامت دی چې په یو قدم تر عرش کوي دا یو قدم په پزمکو او بل قدم به په عرش مو الله باندې دا څه کرامت د رحمان بابا رحمت الله نو خبره ده کم ځای نه لاړه جنتونه خوري لري دي کنه څه خبره مې کوله ډېر مخکې مې خبره ها جنت ډېر نږدې ده جنت ډېر نږدې چا ته فرمایي چا ته فرمایي او دا غشي دا اختي اسو بګي اختي درې سلور بګي ماشاءالله یشتا دا بده مو الحمدلله او تاسو ټول دې خدای یې ساتي قصه مې شروع کړې دا بوزر نه چاته بوسو کوی جنت لره دې کنيز دې نه غو ته سوي جنت یو قدم دی یو قدم والا بس جنت کې به نه غډي حیران شو تاسو به حیران یې چې په یو قدم څنګه دی په یو قدم د سړي وی دا یو قدم براول دا یو وخت په دې بوزر دې مرید ته وی چې دا یو په دې نفس باندې د پاسه کېږي نو چې بل خپلواله په جنت کې کېږي اوس نږدې دی لري خو په نفس به خپل وګړي په نفس بغدل هوګران دموستا کار دی خو نیک نو ما دا مثال درکړ چې نفسانی خواهشات هغه سړی تر کړل چې هغه د ماخام نه پس کېناس چې زبر د قرآن شریف تلاوت د ماستو نه پورې بل تلاوت وکړ د نفسانی خواهشات د روټه د غپې شپې د بچو ملاقات د بیبي سره ملاوېدل هر شي شاته کړل ټول خواهشات د پاسه چکر په چوک کې ودرېدل دکان ته تلل د شاته کړل زموږ داسې مشران دي چې هغه د بازار چکر وره ماجیګر کې نه قضا کوي شته کنه او تلاوت قضا کوي دا بدبختی نه څنګه چې تاسو روټین سره یو چکر نه پرې دی خوراک نه پرې دی ولې هغه کې خوان دی نفس ته لذت ملاوي خواهشات په پوره کېږي نفس ته نو خدای پوهه کده قشان دا روح نه دی غم تباہ او برباد کو روح د ټولو غر کو تباہ دی
روح خو په روټۍ او چو نه غټېږي روحاني خوراک روح له پکار دی او روحاني غذا د روح څه ده تلاوت د قرآن کریم ذکر الله استغفار تکبیرات تحلیلات لا اله الا الله وغیرہ وغیرہ درود شریف په دې باندې روح ته غذا ملاویږي نو نن موږ د بدنونو د غذا غم 24 غنټې را سره د شپه ورځ چې سملو په دې کې را سبا خورو او چې بیا را پاسو نو ټول ورځ غمي چې سبا مونږ خورو سبا بچي خوري د بدن د غذا غم ټول سره شته مسلمانانو خو د روح د غذا غم مکمل مونږ تاسو پرې خې دي ځکه زمونږ روح چې کم دی کمزورې شو په نفس باندې او چې د چا روح په نفس کمزورې شو د ده روحاني طاقت صفر شو د ده نفساني خواهشات 100% په د پاسه شو نو چې نفس د چا غالب شو نو دا انسان بځي جهنم رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمای په حدیث باندې جنت په تکلیفونو کې پروت دی جنت پس دی په تکلیفونو مشقتونو کې پټ دی حجبت النار بالشهوات جهنم اور پټ کړي شوی دی په خواهشاتو حجبت النار بالشهوات جهنم اور پټ کړي شوی دی پس کې په خواهشاتو کې نن یو خواهش پورا کا بلوز بل خواهش بلوز بل خواهش بلوز بل خواهش کله چې دا خواهشات موږ تاسو پورا کوو بیا پکې موږ دام نه ګورو چې په دې خواهش الله راضي کیږي که ناراضه کیږي په دې خواهش خو چاته ظلم نه رسي زمانہ په دې خواهش خو زما چاته پردې حق د خپل لاندې کیږي نه خواهشات نو چې کله خواهشات او غلام یو انسان جوړ شي نو جهنم الله پس کې پټ کړي رسول الله مبارک فرمایي په خواهشاتو کې او موت د خواهشاتو د نفس غلامان شو چې زړه راته سوئی بس من سوئی من جو من چاہے وہ کرو بس من جو چاہے کرو زړه چې راته سوئی بس کوا نو انجام به دی چې د خواهشاتو کې خو څه پټ دی جنت نه دی هلته بیا څه دي په دې موضوع چرچو نه رستو د دې نه پس بیا د جهنم اور او لمبي دي بس هغې ته به ورغورځېږي او جنت الله پټ کړي په مشقتونو تکلیفونو کې غټ تکلیف دا دی چې ته خواهشات شاته کې او د رب الجلال مینا محبت اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک اطاعت مینا محبت هغه مخته کې خواهشات او شغې دغه انسان د روحاني طاقت سیوا کیږي او چې کله روح د پاسه شو د نفس تاسو د خپل خپې د لاندې کو یو قدم به په نفس کې دی او په خواهشاتو نفسانی او بس دویم قدم به تاسو بیا په جنت کې دی مسلمانان نو الله پاک هم د نفس د غلامۍ نه آزاد کړه دا دعا کوي یا الله د نفسانی خواهشاتو نه محفوظ وساتي دا زیناکار زنا ولې کوي تاسو له تاسو خوان وته ملاوي یو څو سکند یو څو منټه خوان خوان لپاره دې زنا وکي دا پردی مال دا رشوت دا افسران دا رشوت ولې رشوت ځکه چې پیسې ده او پیسې چې کله جیب ته راشي نو خوشحالي ته ملاوي که نه ملاوي نفس په خوشحالي دا نفس خوشحالولو دپاره هره ګناه شروع څومره ګناهونه دي تاسو په دې کې بیا سوچ کوئ دې شاته نفس ولاړ دی او نفسانی خواهشات دي دغه خواهشاتو نفسانی مونږ او تاسو ټول په کبیره ګناهونو مجبور کوي نو خامخا په جهنم ته ځي دا انسان نو دغه ټول به ترک کې زړه به راته وایي چې مونځ مه کوه یخني ده وروستو به وکړي زړه اوس وایي نفساني خواهش راچوت شوی چې آرام ضرورت مونځ به وروستو وکړي خیر دی لږ وروستو به زه مونځ قضا شي اوس دا مونځ چې مونږ نه کوو نو دا د چا دپاره د نفس د خوشحالولو دپاره مور پلار قدر فرض دی د مور پلار روټۍ چې کپڑا جامه په بچو فرض ده چې بچی بالغ شي مور بیمار ده ډاکټر له بوتل غواړي مور له روټۍ لیږل غواړي په انتظار چې اوس به یو للی د طرفه ما غټ کړی دی اوس به روټۍ راشي د بل زوی د طرفه به روټۍ راشي زوی خو ته نه وی چې د چا نه مور پلار خفه دي د خپلې خېټې او د ښځې د خېټې او د بچو د خېټې غم کوي او د مور پلار د خېټې د بدن د کپړې غم نه کوي دا د زوی ویلو لایق نه دی زما په نظریه دته زوی ویل نه دي پکار او دی انتظار کوي ورته ګوري او هېڅوک روټۍ ټایم تیر شي 2-3 ګنټې پې ور ووړي مور اوږې ناست سره پلار اوږې دا دې چې نه لېږي دا دې چې د مور ادب او احترام کې د هغې حقوق نه ادا کوي د مور پلار دا په څه مجبوره شو تا نفساني خواهش ورته وایي مه کوه پرېږده ویې بل وزر پسې خبرې کولې وي د هغې بلې ډېر صفتونه کول د هغه د ښځې صفت کو ور دي کې ول هغه روټۍ ده دا تا ته چا دا خبرې وکولې نفس خواهش نو هر ګناه شاته نفس ولاړ دی خواهشات ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې جهنم په خواهشاتو کې پټ کړی شوی
الله د جهنم نه وساته. غرض دا دی خبره دینه لاړه چې قران کریم تلاوت کوئ. قران کریم الله تبارک وتعالى زمونږ استاد د نور د هدایت د دنیا او د آخرت سره زما د ټول تقریر دادا حدیثونه تاسو ته بیان شو چې تاسو موږ بسکو د قران مقدسه تلاوت وکړو. قران کریم تلاوت دا فزان باندې لازم کې روزانه چې سورۃ تاسو کول شي نو دا تلاوت کوي او څوک چې د مقدس کلام تلاوت کوي ډیر احادیث مبارکه دي په دې باندې په سونو زرګونو قران کریم په فضایل باندې دا سمې چې وي په دې باندې اکتفا وکړو. خو خبره دا ده چې قران کریم لټه ورکې قران کریم سره مینه وکړي. دا ډېر غیرتي وفادار کتاب دی. دا به تاسو د قیامت په سختو کې لاس درکوي شفاعت به هم کوي. حدیث به بیان کړ دا قران کریم تاسو سره په قبر کې تاسو رڼای نور وي او د منکر نکیر سوال جواب به دی ورکوي. منکر نکیر تم نه پریدي د عذاب فرشتو ته هم په تور لحد کې دا قران کریم نه پریدي. تاسو هر شپه سورې سجده وي او هر شپه تاسو کم دی حمیمه سجده او هر شپه څوک سورې ملک وي تبارک الذی وي حدیث مبارک دی دی به د عذاب قبر نه محفوظي. لہذا د یو پرندې د مرغې په شکل کې به دا صورتونه په دې انسان باندې وزرې خوړېږي چې فرشتې وله راشي ورته به وایي ځه فرشتې به واپس کی دا سورې ملک دا سورې حمیمه سجده خو مهرباني کوئ دا د دې تلاوت هر ماسوتن د خوب نه مخکې کوئ. د ورځې قرآن شریف تلاوت کوئ څه ټایم چې تاسو ته ټایم میلاویږي بشیم په دې باندې پابند وساتئ. الله تبارک وتعالی دې په دې حدیثونو آیتونو موږ تاسو ټولو له عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. بادشاہ کریم تر نه راضي شي کوم حدیثونه ورسره موږ په عمل توفیق راکړي. یا الله موږ ټول مسلمانان کمزور یو. یا الله شیطان راګیر کړیو دغه نفسانی خواهشاتو راګیر کړیو. یا الله موږ د نفس او د شیطان د غلامونو آزاد کا. رب ذوالجلال زموږ نفسونه داسې جوړ کو داسې پاک کا چې مطمئنه راډویه او مردویه نفسونه زموږ د نفسونو نه جوړ کا. او رب ذوالجلال زموږ ټول مسلمانانو چې څومره غیر شرعي خواهشات دي یا الله د هغې د ختمولو توفیق هر نارینه او هر زنانه مسلمان ته نصیب کا. د نوجوانانو د دعا کې الله د په دین قرآن شریف باندې مین کا. د مور او پلار فرمان بردار هر بچی جوړ کا. څوک چې د مور او پلار خبره نه مني او هغې ته خفه دي ناراضه دي رب ته ناراضه دي او د جهنم ټیکهداران وي. رب ذوالجلال دې ټولو د خپل مور او پلار د رضا کولو توفیق په دنیا کې ورکا. چا په قبرونو کې دي یا الله قبر ته د جمعې پر د حاضرۍ توفیق موږ له راکا. رب ذوالجلال موږ قبرونو کې بیا خوشحاله کا. زموږ د ټولو مسلمانانو مسلې حل کا او د کلي راغه باندې رحمتونه او برکتونه نازل کا. هر کور کې یا الله محبتونه همدردۍ او ورورولۍ قائم او دائم وساته. هرس او لالچ د مال د دنیا د جیدادونو د کاروبارونو یا الله د نوکرو زموږ د زړونو نه وباسه. آخرت غم او فکر پکې واچوه او د عبادت هرس پکې واچوه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین برحمتک یا ارحم.